په نازونو په اداګانو باندې ساتلی دی، خدا به قربانۍ ته مخې ته کوي. دا هم قرباني ده. ځکه زه چا هم دا نه خوښه چې یاره که هر څنګه وي خو په ده باندې وړه ډېر زیات دردېږي چې کله دا پړې خریدار ته حواله کوي، د زړه نه به یو الله خبر وي. لکه زه بله پیره تللی وم لاهور کې، یو سړي پیل پیک لکه کړی و، خو یو ځای کې نو راوتی و، ښکر نه نو راوتی و، بس ما ورته واپس کړه. هغه ته دې ویل نه چې لکه مسلمانه ده ته دا خو فوجي ماما ټول خلک دی نه ګیله کوي چې چا ته مایک نیسو نو وایي سوداګر داسې یو سوداګر هغه دی. څاروي هم نه خوښېږي که څنګه؟ څاروي د خوښه څاروي پکې شته نه دی که سړي دا څه شی دا تاسو وګورئ څاروي ته لږ تصویر یې واله ته لږ ورته وګوره. دا اوس اووه کسان راغلي وو، زما په خیال دلته زما اتمه ورځ ده او دغه اووه کسان راځي او بس بیه لګوي او ځي. لکه ته څه وایې چې بس وارې پرې نه راځي؟ وارې پرې نه راځي. میله څنګه ده؟ میلې حوالې څه میله خو ښکلې خرابه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به ملګرو موجود یم په تختبای او میله کې. ډېرو زیاتو ملګرو دغه غوښتنه کوله چې نوید به د قرباني کم څاروي دي یا د میلې کم حال احوال دي نو هغه دې را سره شریک نه کړه. نن هم ستاسو په فرمایش ستاسو په غوښتنه ګورو د تختبای چې کومه میله ده، څاروي خو ډېر زیات دي خو ریټونه ګورو چې د ریټونو څه حال احوال دي. کمنټس کې را سره لږ شریک کوئ، زه به تاسو سره دلته څاروي شریک کوم، خو تاسو به را سره کمنټس کې شریک کوئ چې آیا د دې څاروي ریټ چې کم مالک وایي آیا دا مناسب دی او که نه. راځئ زموږ سره اوسئ. ملګرو دا یو چې کوم څاروی دی دا خو غالبا چې خرڅ شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا هم واغستو کوم خرڅ هم دا هم دا نه خرڅ کړی، دا هم خرڅ کړو. دا یو هم خرڅ کو، دا هم په څو ورکړو؟ دا هم په لاکو. په 1 لاک. څومره؟ 1,15,000. څاروی تاسو کتلی شئ ملګرو، دا چې کوم تور غوا ده غوا ده غوا ده نو دا تاسو کتلی شئ په 1 لاک روپۍ باندې دا چې کومه دا بیه شوه نو تاسو را سره شریک کړئ چې آیا ریټ ټیک دی او که نه. څه ریټ دی دی؟ یاره دا خو موږ 1,40,000 کې وایو، 1,25,000 کې مو ورکړو. 1,40,000 هم ویو، 1,25,000 کې مو ورکړو. دغسې ډېر غټ فرق نه بس تنګ کړي وي. بس ګرمي هم دغه وایي چې بس فارغېږو زر که نه. نو دا ریټ مناسب دی ستا په خیال؟ بس زه خو یم یاره ښه دی، غریبي هم ده، بس موږ وایو بس چې فیصله به کتونکي کوي، ګورئ خیال به کې. بس صحیح دی، زه یم چې بس چا کار پې وچلېږي صحیح. نو په 1,25,000 هم ورکړو. ورمو کو څنګه خیر دی چې تاسو خیر الحمدلله. څه ریټ دی د دې خو مونږ بیه 45,000 روپۍ کوو. نو دا راته ووایي چې څنګه میله څنګه ده، ګاک پې راغلی که نه؟ یاره ګاک کمزوری دی، مالونه ګران دي او خلک تپوسونه کوي، اخیستو والا یې کم کوز دي. موږ داسې اورېدلي دي چې یاره د اختر په شپه باندې دغه چې کوم سوداګر دي هغوی ته څاروي پاتې شي نو بیا د ساتنو چې کوم سیسټم دی نو هغه بیا ډېر زیات ګران وي. نو د اختر نه بیا دی بیا په تاوان باندې خرڅوي نو کوشش کوي چې د اختر په شپه باندې ریټ مناسب وي. داسې ده؟ او جی بالکل دې چانس ته پراته دي. بس څه ریټ دی؟ 55,000 روپۍ وایو او اخري 45,000 پورې. میله څنګه ده؟ میلې حوالې څه میله خو ښکلې خرابه ده. څه ښکلې خرابه؟ ځکه چې څاروي ډېر دی او چې کوم خلک دی یا کم دي، وجه څه ده؟ وجه به د مهنګایي ده. نو څه وجه ده؟ جی مهنګایي وجه ده. لکه ته څه وایې چې یو سړی د کور راوباسي مغه هم د مجبورۍ نه راوباسي چې یاره ځه 100 روپۍ به میلاو شي خو د اخیستو یې څوک شته نه. جی بس دغه حساب دی. نو ملګرو چې کوم غټ څاروي دي، جوټې شوې، میخې شوې یا سنډاګان شو، نو څاروي خو ماشاءالله ډېر زیات دي بل خو کسان ډېر زیات کم دي. نو زما په خیال چې په غټو څاروو باندې یا خو د چا واره نه راځي یا ریټونه چې کوم دي هغه د اسمان سره خبرې کوي. نو دلته هم چا نه تپوس کوو چې څه حساب دی. ماماجي را سره ولاړ دی، سوداګر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لګي؟ خیر دی الحمدلله. راته ووایي چې څنګه حالات څنګه دي، ریټونه؟ بشکر الحمد ښه دي. څومره څاروي دي راوستي؟ یاره بس د وس مطابق هم راوستي وو، تقریبا یو 20-22 هم راوستي وو. دا ستاسو څاروي دي، د دې څه ریټ دی؟ یاره جی د دې خو موږ 4.5 لاک روپۍ غواړو. 4.5 لاک؟ جی 4.5 لاک. دې کې به تقریبا څومره غوښه؟ یاره دې کې به جي 9 منه غوښه پکې جوټه دی جي، لنګونې نه دی کړی. څاروی خو ډېر زیات زبردست دی، بل وجود نه هم غټ دی. دا راته ووایي چې ستاسو خو کسب دی سوداګري کول، د تیر کال چې کوم تیر شو د هغې میله او نه دې میله کې څومره فرق محسوس کړي؟ کم سے کم 70-80 روپۍ فرق راغلی دی. په یو څاروي کې 70-80 روپۍ فرق پکې راغلی دي.
څنګه د گاک رویه څنګه دی؟ ګاک ملي جي او ګاک علي جي دغه مې ورکړه په 2,70,000 روپۍ دغه چې کومه اخوا ده او جی په 270 خرڅه شوه. دا ویل کېږي چې یاره د اختر په شپه بیا څاروي ارزان وي چې کوم سوداګران دي نو هغوی بیا پسې چل باندې ختموي. آیا دې خبره کې څه حقیقت شته؟ دا به لوی بادشاه ته پته لګي، رب ته پته لګي چې ارزانېږي او ګرانېږي، دا به رب ته پته لګي. ذاتي روزي نه که نه د اختر په شپه به یې والو ارزان به وي. دا بعضې چیچړ کسان پکې کوي که نه دا چیچړ قرباني چې کومه کوي که نه نو هغوی وایي یاره د اختر په شپه به وګرځو، د اختر په شپه به موږ ته ارزان میلو شي. دا خو د الله د نامې شی دی چې یو شی دې خوښ شو مخې سره اله او پیسې ورکوه. د دې څه قیمت نه دی معلوم، د دې څه دغه نه دی، الله ته پته لګي. د دې پته اجر الله ورکوي چې بس خوښه دې شوه په سترګو په دغه زړه دې واغېشته بس واله. دا اوس 7 کسان راغلي وو، زما په خیال دلته زما 8مه ورځ ده او دغه 7 کسان راځي او بس بیه لګوي او ځي. لکه ته څه چې بس وارې پې نه راځي؟ وارې پې نه راځي. چې څوک قرباني کوي پکې دا نه کوي چې یاره دا ښه ده خرابه ده، چې خوښه شي اوالي. زه سهار را پاڅېدم د خوب نه رالم چې څنګه رالم، یو کس راغی پېژنم نه چې شیرګل دی خو د کم ځای دی، الله دې ورله ډېر وس او دس ورکړي. دا کم وس چې هغه وکړه الله دې ورله دې نه ډېرې ورکړي. بس راغی ما ته داسې خبره وکړه زه یو 3 څاروي علم، ما ته به دوباره خبره نه کوي دا د قربانۍ شی دی که زه ډېر باس نه کوم. او چې څه مې ورته ووایي او مکه پیسې یې ملاله کړې ما نه روپۍ هم کټ نه کړه. داسې خلک پکې راځي چې یاره خبره جګړې ته جوړه شي. جګړې ته جوړه کړي، د 3 لکو د مال 1 لک روپۍ ولګوي او یا د روپۍ ولګوي، ته به ته بیا څه وې؟ او دلته تاسو هم ګرمۍ ته ناست یې خامخا تنګ شوي یې. مثال خو به د دوکاندار دی چې څه هغوی وایي هغه شان ورته مونږ دغه کوو روي کوو که نه هم زموږ وروڼه بهیګان چې کوم ګاچې راشي. څومره چې هم زمونږ آواز رسي او څوک د څاروي خواهش کوي نو څنګه چې ماماجي خبره وکړه چې یو سړی راشي هغه دا خبره کوي چې یاره بس ما ته فاینل ریټ ووایه هغه د ښځو ریټ نه، دوکاندار چې د ښځو کم ریټ وایي که نه هغه ریټ نه. نو کوشش کوئ چې پردي څاروي سپکاوالی مه کوئ. یو څیز رښتیا د 2 لکو یو ته 50,000 وې نو دا نامناسبه خبره ده. ملګرو تاسو ته چې څنګه ما په دې ویډیو کې وویل چې یاره ټیک د سوداګر سره خو الفاظ شته دی خو ګاک هم ډېره زیاته ګیله لري. ماماجي دې کیر چاپېره ګوري څاروي هم نه خوښېږي که څنګه؟ څاروي د خوښې څاروي پکې شته نه دې سړي دا څه شی دا تاسو وګورئ څاروي ته لږ تصویر یې واله ته لږ ورته وګوره دا څه دي د دې مو 3 لکه روپۍ وایي. قرباني چې ښکلې قرباني نو ځکه سړی به پیسې ورکړي نو خیر نو چې قرباني د قربانۍ په شان چې روان کړي یو خلک پورې خاندي بیا. دا راته ووایي چې د تېر کال او څه کال په ریټونو کې څومره فرق دی؟ ډېر فرق دی. پروس کال خو سوداګرو چې دی نو بس ملاستو او سخت کال خو دې داسې خبرې کوي که نه چې وجه هم دا ده چې څاروي ډېر دي او انسانان کم دي. انسانان کم دي. نو تاسو څه ټایم راغلي؟ مونږ اوس راغلي تقریبا نیمه ګنټه مو شوه. نو څنګه اراده هم شته چې به وځو به که نه اختر ته به بیا یو شپه نیمه مخکې ګورو به که اوس هم چېرته بیه وشوه ورسره وابهلو که نه سبا به وایو. نو ستا کوم څومره ریټونه هم زده کړه نو د هغې مطابق څه سوچ دی چې یاره څاروی به بوځئ او که نه؟ نو څاروی خو به بوځو څاروی خو که 15 لکه کېږي هم به یې بوځو قرباني ده. لکه ریټونه هسې ویمه چې اندازې څنګه ده د زړه د خوږېدو پکې څوک راغلي؟ زړه د خوږېدو څاروی پکې نشته او ریټونه داسې دي چې هغه ډېر های دي. او جي ته څه وایې ماماجي؟ زه څه وایم نو حالات ډېر زیات ګورو، حالات ډېر زیات کمزوره دي جي ځکه چې څاروي اخیستل ګران دي جي، خرڅول هم ګران دي اخیستل هم ګران دي. سوداګرو ته هم ګناه نه کوو ځکه چې مخې نه ټیټ راوړي دي پوه شوې ګران راوړي دي خرچې ډېرې زیاتې دي پوه شوې چې خرچو ته ګورو مزدوران دي په حساب کتاب پې لګوي نو هغه هم چې کوم د ایران دي او چې کوم قربانۍ والا دی هغه هم لږ ارزان ګوري چې ما ته 2-3 روپۍ پکې سهولت راشي پوه شوې نو دواړه طرفه دې ګزاره وکړي لنډ بو چلېږي. او تاسو څاروي پسې راغلي؟ نه چې زه خرڅول والا یم جي. تاسو سوداګر یې نو د دې خلکو دا چې کومې کیلي دي دا به ختمې شي که نه؟ نه بالکل به مونږ یې ختمو چې مونږ به دا کوشش کوو که نه مونږ به ګټه چې 100 زره کوو که نه 100 زره به نه کوو 15 زره به کوو جي. او زمونږ به دغه انصاف وي جي. جی موږ صرف دا وایو لکه چې په تېر شوي حکومت کې چې کوم څاروی په لاکو او اوس په 2 لکه دی په هغه وخت کې چې کوم ارزاني وه اوس په دې وخت کې مهنګۍ په ډبل شوې ده. نو په هغوی له خو خلک ګفټونه وړي چې کوم غټ خلک دی هغوی له خو ګفټونه وړي او قرباني خو لکه چې کوم د غریب عوامو چې کوم دی هر څه وخوړل هغه لکه چې کوم دی زما اوس په مال باندې ښه شو او غریب پکې تباه دی. غریب هم خامخا قرباني کوي صحیح شوه. په روز کال په تېر حکومت کې چا قرباني کړې په دې قربانۍ کې کم از کم 75% چې کسان دي هغې ونه کړه قرباني. ولې مهنګۍ ده؟ مهنګۍ کم ځای ته ورسېده؟ د عمران خان حکومت کې څنګه مهنګۍ وه او اوس څنګه ده؟ وړو توړه هغه په 1400 وه اوس زره په 3000 ته ورسېده. مونږ دغه ګیله د حکومت نه کوو چې کم از کم لږ دغې سوچ خو پکار دی غریب لکه نه غریب عوام تباه شو. بالکل ملګرو څه کال که چیرې قرباني کېږي نو غریبانان به ډېر زیات وي. کوشش وکړئ
چې حق حقدار ته ورسوي، ځکه دې پرې ډېرو خلکو وس نه کېږي چې هغوی قرباني واخلي. او خامخا دلته کې ملګرو هر سړی دغه غټ اختر ته ټیک ته چې ثواب په نیت باندې هم کوي، خو چې کوم غریبانان دي نو هغوی له الله جل شانه یو ترتیب برابر کړی چې زه په دې غټ اختر کې چېرته د غوښې پوټې ویني. نور خو خیریت دی، ځکه غوښې له نشي ورتلی، چرګ له نشي ورتلی. څنګه چې د رور خبره وکړه چې مهنګایي د کم ځای سره خبرې کوي که نه، نو کوشش وکړئ چې په خپل چاپېرچل کې که چېرته چا قرباني نه وي کړې او تاسو له الله پاک وس درکړی، هغه خلکو ته خامخا ځان ورسوئ. قاري صاحب څاروي پسې راغلي وي؟ او چې موږ په خپله څاروي پسې راغلي. څنګه ریټونو ته په کوم نظر باندې ګوري؟ ریټونه خو ګران دي او ګران دي. تیر کال او د سږ کال چې کومه قرباني ده، نو آیا ډېر به داسې وزداره خلک وي چې هغوی به هم په سږ کال غلي شي ځکه چا سره پیسې په جیب کې شته نه؟ تیر کال چې کوم څاروی موږ په 1,55,000 اغوستی وو او اوس په 2,30,40 باندې دی. دا حکومت وقت له پکار دی چې په ریټونو باندې کنټرول وکړي، ځکه چې ریټ ډېر زیات ګران دی. یو کس باندې تقریبا 40-50 روپۍ حصه راځي او مخکې به چې 20-25 هزار راتله، اوس 50-40 له. اوسه پورې زړه راښکونکې څه میلاو نه شو یا سوداګر سره څه ریټ رانه؟ موږ خو د سهار نه راوتي او مختلف میلو ته هم لاړو، زیږنو ته هم لاړو، خو ریټ ډېر های دی، د وجې نه سمې نه برابرېږي. پوجي ماما را سره ولاړ دی، سوداګر دی. پوجي ماما ټول خلک دی نه ګیله کوي چې چا ته مایک نیسو نو وایي سوداګر داسې او سوداګر هغسې. جی تاسو خپله سوچ وکړئ چې د پروسکني په نسبت څه کال 150 روپۍ غوښه کیلو ګرانه ده، 150 ګرانه ده. کساب چې تاله څه درکوي په هغې کې تاله هر څه رابند کړي، نه پکې د عمر مسلې، نه پکې د سر غوږ مسلې، نه پکې د ښکرو مسلې، نه پکې د لکۍ مسلې. خو که کنډم او کار څنګه حلاله کې ودرې کړي، دی که ګوره چې د سر غوږ مسلې یي، د ښکرو یي، د غاښونو یي، د لکۍ یي، په سرمن دا څوک نه مني. پاک شیلي ښکلې شیلي د هغې حساب دا ګران دي. دې وجه خلک وایي چې څاروی ګران دی او ګران دی، د کساب د حسابه ګران دی. دا ردوی څومره څاروي دي تاسو سره؟ ما سره جي 80. داسې سوداګر هم پکې تاسو شته، ځکه ستاسو چې کوم خیل دی که نه د سوداګرو، داسې هم پکې شته چې دا چېرې غوږ کې مسله یا پسې لکۍ تړلي یا یې ښکر ماتي هغې پسې پیل پې کلک کړی، داسې خلک پکې ستاسو شته؟ یاره جي په چې ته په 100 کې به 5% کني څوک نه کوي دا دوکې موکې به دغه کې. ځکه دا خو د قربانۍ هغه شی چې پنجاب کې والي او راشي که نه، لکه زه بله پیره تللی وم لاهور کې، یو سړي پیل پې کلکه کړې وه خو یو ځای کې نو راوتی وو، ښکر نه نو راوتی وو، بس ما ورته واپس کړه. هغه ته دې ویل نه چې لکه مسلمانه دا خو د هر چا خپل ایمان اسلام دی. جی نو دغه شان سروی چې بیا تاسو راولئ نو تاسو هم بیا په دې سوچ باندې خرڅوئ چې یاره موږ له خو هم چا راکړی که نه بیا بس چېرته قصاب نه. هغه موږ کوشش کوو چې چا له ورنه کړو جي، سړي پې بدنامي هم راځي او ښه خبره نه ده. لکه استاد سره یو سړي دوکه وکړه د الله د طرفه ده، بس سړي دوکه وکړه ته یې ولې بل سره مخکې کوې. دغه و ملګرو پوجي ماما چې چوکۍ هم ګورې ماشاءالله. پوجي ماما ولې څه تېښته میښته کوي دا خو تا تړلي نجیب؟ دا خو پنجابیان وي چې دا لاټک نه وړي، تاسو څه سوټې لر بس دا بیا نواري شي. سوټ په دې نه لر کوی د دې څاروو نه دا میخین نه به سوټ نه لر کوي، چې سوټ ته لر کو به دا خپله مرضي کوي. نه نو پوجي ماما که چېرته څاروي منډه کړه نو په دې خو بیا نه رامنې کېږي، رامنې کېږي خو بس مونږ سره خوا دې خوا کې خدای پاک ورسره عادت کړي. دا اوس داسې خوځې راخوځې. او جي یری به بس یری یارری به هغه خبره دا یری یا یری دا چې کوم دی دا په ویلو کې هم لږ ګران دی. دغه و پوجي ماما مونږ کوشش وکړو چې یاره زه یو څو پکې د مذاق خبرې هم راشي، ځکه تاسو به هم ټینشن سیوا شوي چې یاره ریټونه هم د اسمان څه خبرې کوي او سوداګر هم دغه خبرې ته جوړ دی چې یاره په ښه ریټ باندې. مونږ زه پوجي ماما سره پکې لږ ښه ګپولې. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې هر یو کس دا کوشش کوي چې ځان له ښه څاروی واخلو، خو که دلته یو کس څاروی خرڅوي هم نو د هغه هم دا کوشش دی چې زه داسې څاروی بوځم میلې ته چې هغه د میلې ښکلا وي. نو په ټوله میله کې زما په دې چیلي باندې نظر ولګېدو، ډېر زیات مې خوښ شو او دنګ هم دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا راته ووایي چې د دې څه ریټ دی؟ د 70,000. 70,000 دا دې ساتلی دی که نه؟ دا جي خپل هم ساتلی دی جي. په دې څومره خرچه تقریبا دې باندې خو به د خوراک هم ډېره خرچه راغلي؟ بس خپل هم ساتلی دی جي، خپل پټي مټي شته، یو فصل برابر دی شکر الحمدلله. شوق کې که نه دا دې خاص دی قربانۍ له ساتي؟ دا شوق کوو جي، شوق کوو. او جي ماشاءالله ډېر زیات ښکلې په نازونو په اداګانو دې ساتلې، په خبرو یې عادت کړی که نه؟ بلکل جي په خبرو عادت دی جي، بلکل عادت. څه ریټ پې د اوسه پورې راغلی دی؟ 68 هو شا پې راغلی دی جي. 70 نه به کم نه؟ 70 نه به کم نه بلکل جي.
دا راته وایي چې داسې کس پکې راځي چې یاره داسې ریټ د ته وایي چې اړه ته تکلیف ورسېږي ځکه ډېر محنت به دې غلی 50-55 پورې پرې راغلی دی چې داسې چې هغه ته بیا سره دی عملي هغه ته بیا سال پاتې هم وایي چې موږ یې مزدورۍ دپاره دغه کړو که نه مزدورۍ دپاره لګیا دي چې نو څه وی میلې حالات څنګه دي څه مزې شته که نه بس ګزاره کوي په الحال جی تیر کال او د څه کال څه فرق دی فرق یې ډېر دی جی مهنګایي د مهنګایۍ په وجه باندې څوک د څونه وخت نه دی چې لو دا شوق کې چې ساتي او خرڅې جی ډېر وخت نه کوو او جی اوس داسې پکې بل چیلې راغلی که نه دا پکې مزدار راغلی دي پکې مزېدار پکې دام دی نورم پکې راغلی دي داسې ډېر دغه و ملګرو په نازونو په اداګانو باندې ساتلی دی خدا به قربانۍ ته مخې ته کوي دا هم قرباني ده ځکه زه چا هم دا نه خوښه چې یاره که هر څنګه خو په ده باندې وړه ډېر زیات دردېږي چې کله دا پړې خریدار ته حواله کوي د ده زړه نه به یو الله خبر وي خو زه وایم الله جل شانه دې زموږ دا قربانیانې قبول او منظور کړي تاسو ټول وایي امین سنت ابراهیم څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې الله جل شانه د جنت نه ګډ رالیږلی و خو دلته د تختوای په میله باندې تقریبا زه چې څومره وګرځېدم نو دا درېیم ګډ دی چې ما وکتو د ګډانو ډېر زیات کمی دی ماماجي ولاړ دی ماماجي السلام علیکم وعلیکم السلام ماماجي د دې څه ریټ دی د دې 70,000 روپۍ د یو د یو دا راته ووایي ماماجي چې ډېر زیات کم ښکاري ګډان وجه څه ده نو نه پوهېږو نو چې څه کمی دی څه وجه ده دا تاسو خپل ساتلي وو دا خو ما واخیسته جي دا دې واغسته ښه په 70 دې واغسته په 70 مې واخیسته اوس ګاډي ته انتظار دی که څنګه اوس ګاډي ته انتظار دویم ډېر کم دی چې وجه سره ته به هم ډېر ګرځېدلی ډېر ګرځېدلی نو ډېر کم ریټ ته څه وایي چې په ښه ریټ میلاو شو نو بس ما ته د وخت مطابق په ښه ریټ میلاو شو تاسو فیصله وکړئ ملګرو ماماجي الله جل شانه دې د دوی قرباني قبول او منظور کړي تاسو فیصله وکړئ په 70,000 روپۍ باندې ماماجي یو ګډ واغست یعنې په 1,40,000 باندې دا دواړه میلاو شو خو څنګه چې دې ویډیو کې تاسو ته ما وویل چې یاره کم په نظر باندې ما ته راغله خو ما ویل که ماماجي خرڅوي خو ماماجي مبارک دي شه الله دې وبخ دغه و ملګرو د تختبای چې کومه میله ده نن د تختبای د میلې ورځ هم ده او د میلو د څاروو چې کومه میله ده نو هغه هم ستاسو سره موږ شریک کړه چې کوم د چیلي ریټ دی نو هغه ښه چیلې د 60-70,000 پورې کېږي چې په هغې باندې چیلې بل نه وي شته پکې ریټونه مختلف دي خو چې کوم عام ایوریج سره ریټونه دي نو د چیلي 55,000 60,000 او چې کومه جوټه ده یا میخه ده نو د هغې ریټ هم دغه 3 لاک 3.5 لاک د 4 لاکو پورې دا د تختبۍ د میلې حالاتو تاسو را سره د خپل کلي علاقې د میلې حالات هم شریک کړئ چې آیا ریټونه ستاسو په علاقه باندې څنګه دي ریټونه را سره شریک کړئ ملګرو میخه غریب هم د خوراک نه ویسته خو زه خیر دا به کې کله ناکله راځي ستاسو را سره د خپلې علاقې ریټونه لازمي شریک کړئ ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ ډېرو ملګرو دغه غوښتنه کوله چې نوید به د قربانۍ د څاروو ویډیو در سره شریک نه کړه دغه وه د قربانۍ د څاروو ویډیو چېرته م یې الله م ښاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان